نن په پی کې اتلسم سړیرو کو داخل کې د جماعت اسلامي او درنه جلسه عام او شوا چې پک په زورګونو ولس شرکت کړي وو. په دې جلسه کې د جماعت اسلامي ضلع چارسدي امیر محمد ریاض خان په خپل خطاب کې وویل چې په حقیقي معنی کې د ملک واحد جمهوریت جماعت اسلامي دی چې د ولس خیرخوا جماعت دی. په دې وطن کې مونږ د الله د دین او د الله را لګل شوی نظام بالادستی غواړو. خلکونه د دغه لپاره مرسته او ملګرتیا غواړو. بل په پاکستان کې جمهوریت جماعت نشته، د خلکو پراپرټي دي. صرف جماعت اسلامي او داسې جماعت دی چې هغه پراپرټي نه، هغه ستاسو د ټولو کارکونانو جماعت دی. زه دا خبره تاسو ته په ډاګه کول غواړم چې په دې وطن کې او په افغانستان کې په دې تیرو 40 کالو کې څومره خلک مړه شو، د دې ټولو ذمہوار دا نیشنل عوامي پارټي ده. دا پښتون زلمي هغوی جوړ کړو، په افغانستان کې ټریننګ هغوی ورکړو او دا هغه سلسله ده چې تر اوسه پورې روانه ده. دا خبره زه د ځانه نه کوم. جمعه خان صوفي د ثوابادي او 14 کاله اجمل خټک سره سیکریو، هغه یو کتاب لیکلی دی په پښتو کې، نوم یې دی په درمسال کې خټې. تاسو هغه کتاب وګورئ، که تاسو ته به دا یو کردار ستاسو د دې ګاونډ څه خلک هغوی کم کردار په دې کې ادا کړی دی، د یو کس نوم پکې موجود دی. زما درخواست دا دی چې دا خلک وپېژنئ، د دوی په فریبونو په دوکو کې را نشئ. په دې جلسه کې شریک د ضلع چارسدي جماعت اسلامي جنرال سیکرټري ولی محمد خان ولس ته غږ وکړو چې بیدار شي، یو وارې بیا مداریان را پاسېدلي دي او په مختلفو نومونو او نارو باندې بم دوکه کوي. بیا مداریان را پاسېدلي دي، څوک هم د بابا په نوم، څوک هم د بیبي په نوم، څوک هم د تبدیلۍ په نوم، څوک هم د روټي کپړه مکان په نوم، او څوک هم په سنارو څوک هم په سنارو بیا به دوکه کوي لګیا دي. نن یو فیصله به کوو چې د دغې خلکو نه به چې ټول عمر یې زموږ او ستاسو د دې بچو وینې وڅکلې، الله پاک دې بیا داسې حکومت د دوی رانولي. په دې اخوا علاقو کې 200 د خلو کورونو ته او د دره کورونو ته ګیس منظور شوی دی. د هغې مشري چې کوم دی عوامي نشنل پارټۍ خلک کوي چې دا ګیس موږ راوستی دی، لګیا دي د خپل کرپشن نه نه وړي. 2000 روپۍ کور راغونډوي او خلکو ته کنیکشن یې کوي، او چې څوک پیسې نه ورکوي هغوی ته کنیکشن نه کوي. د دې سټیج نه ورته زه دا اعلان کوم چې دغه کنیکشن یې په میرټ شروع کړه، ګنې دغه ګاډو ته به اور ورته کم، اور به ورته کم دا کومې کنیکشن. د جماعت اسلامي په دې جلسه عام کې د ضلع چارسدي نائب ناظم اعلی حاجی مصور شاه، د پی کې اتلسم د جماعت اسلامي امیر شاه حسین اډوکیټ او جانگیر کو داخل هم تقریرونه وکړل. په دې جلسه عام کې د عام ولس نه علاوه د جماعت اسلامي کارکونانو او نور په ګڼ شمېر سره ولس ګډون کړی وو. په دې موقع باندې ډاکټر الیاس ظفر علي، میا علمگیر شاه، حاجی عبدالاکبر خان، حیات خان، حافظ حامد او ډسټرکټ ممبر حاجی حلیم الله هم شریک وو. انعام جی 400 ټي وي سډيرو کو داخل 4